بسم الله الرحمن الرحیم. باب حق الزوج علی المرأة. باب دې په بیان د حق د خاوند کې په زنانه باندې، چې په زنانه باندې څومره حقونه دي د خاوند هغه ذکر کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله تعالی فرمایي الرجال قوامون علی النساء. سړي به مشرانی په زنانه باندې، او دا غیر لپاره دوه سبب ذکر کوي. یو سبب کسبی دی او یو سبب وهبی دی. یو سبب وهبی دی چې ګوره سړی ځکه مشر دی چې الله غوره کړی دی، بس دا ول الله یو صفت ورکړی دی. او دویم کسبی دی و بما انفقوا. د دې وجه نه چې خرچه هم سړی کوي، ګټه سړی کوي او بیا یې لګي سړی، نو په دې بنیاد باندې مشر سړی پکار دی. الرجال قوامون علی النساء. سړي به مشرانی په زنانو باندې. مطلب دا دی او دا غي وجه وې دا چې ګوره یو خو سړی الله غوره کړی دی په سره په عقل کامل سره، دل الله پورا عقل ورکړی او د ښځې عقل کمزوری دی. حدیث کې راځي، بل حدیث کی جستاس و ناقص عقل لے، کمزور عقل لے، نو دا مشری نشی سنبالو لے. دا دا مشری دا پارا عقل پکار دے او عقل دی کم لے، نو پا دی بنیاد بانی دوی مشری نشی سنبالو لے. ذکر ہوتا اللہ نا دست پارا دی. نو سو دغه ترتیب زنانه و تسپاره لے، دغه ترتیب زنانه او توسطارل شو. حالانکه حدیث ته بخاری دی، نبی علیہ السلام فرمایي هغه قوم به د سره کامیاب نشي چې هغه حکومت خزو ته وسپاري. رسول الله وی چرته بم دغه قوم کامیاب نشي چې هغه اختیارات زنانه ولوي، حکومت زنانه ولوي. نبی رسول الله دا قوم نشي کامیابی دلې، خو ځکه د رسول الله په هغه دغه کې ګیرو مونږه سبا کامیاب. دویم سړی د الله رب العالمین څخه تدبیر ورکړی دی، دل شل خوري زنانه ول دومره شل نه وري کومه چې دلور دي. بلدار چې زنانه کې زنانه چې کم دي نو اعمال کم دي او د سړی کې دي زیات ډیر څه دي چې هغه په زنانه باندې نشته، د دفتر مونږ په زنانه نشته، باندې دارنګ چې کوم دینو اقامت وي او دارنګ چې کوم دینو د اخترو د جنوب منځونه د جمع منځونه، بلکې تر دې پورې چې داغه په کې باقاعده په روزو کې چوټي او دارنګ په منځونو کې هم څه چوټي راځي. نو په دې بنیاد باندې سړی لره چې کوم دینو عقل څه دی داغه اگر الله مشری ورکړي دا. اوس داغه عقل کم دی، بیا په خلکو لوبه کوي. دا خو خدای چې پورا کړي نه خرڅ کړي ته پوراونه بیا هم څه کوله. دما فضل الله دې وجه نه چې الله ورکړي دی باز ردینا په بازو باندې. وبما انفقوا دیم سبب دا دی، وبما انفقوا دې وجه نه چې دی مالونه لګي من اموالهم د خپل مالونو نه دی مال لګي، لکه مہر سوق ورته سړی ورته خرچه د کور به سوق برداشت کوي، سړی به برداشت. بس صالحاتو. اوس د نیکانو زنانو صفتونه ذکر کوي چې د زنانه دي چې هغه چې کم دینو ګورې ډېرې نیکانې دي. بس صالحاتو نیکانې زنانه، قانتاتون تابعدارې زنانه، تابعدارې د الله یا تابعدارې د خاوند. حافظات للغیب، حفاظت کون کی زنانا للغیب په وخت د نشواري د خاوند کې بما حفظ الله، د دې وجنه چې الله تعالی حفاظت کړی دی د حقونو د خاوند. الله د حقوقو د خاوند حق هغه چې کوم دی نو ساتلې دی، نو دې ته سپارلې دی چې ته د خاوند حق څه دی هغه ادا کړو پوره کړو. یا بنی بما حفظ الله د دې وجنه چې الله نگرانی ګرځولې دي دا زنانا د دې خاوند.
د حقوقو دا مشري د حقوقو د خاوند الله زنانه ولا ورکړي نه ګوره دا زنانه چې دنو دا په کور کې باچانه ده په کور کې سره صدا باچانه نه خدا بخپل مقام نه پری خپل مقام با نه پری خپل مقام پری خو دلو نو بیا وتیو بیا بس پته شي دلیل به شي خواره به شي څنګه نن د غاله د کور باچانه د کور چار دیوارې کې دننه دا چې کم دینو سیبه ده الله رب العالمین د خاوند د حقوق اختیار ورکړی دی او بل طرف ته د خپل بچو مشري کوي د خاوند د مال حفاظت کوي د هغې مشري کوي نو دلته خو الله مشره کړې ده اوس په کور کې خو د هغې مقام شته دی خو که کله دا خپل مقام پرېږدي دا کور کې کوم مقام دی نو او بهر راوځي او بهر مشري شروع کړي بیا به ذلیل او فارغ شي یا به ذلت سره مخامخ شي بما حفظ الله د دې وجه نه چې الله حفاظت کړی دی د حقونو د خاوند یا الله حفاظت کوونکي ګرځولي دي دا ښځې د حقوقو د خاوند الله رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف